انشاءالله سبا ورځ د جمعې ده 21 تاریخه د مارچ د میاشتې شلمه روژه ده د مازدیګر د لمانځه وروسته یعنې دا وخت په جامعه اسلامیه علامه عبدالغني رحمه الله ټاون بایپاس روډ چمن چې خلک یې بولي مشهوره ده د حاجي صاحب په مدرسه د بایپاس روډ. دلته به د پخوا په شان په سوونو په تعداد کې انشاءالله العزیز فرزندان د توحید دا اعتکاف ته ننوځي، په اجتماعي مسنون اعتکاف په ننوځي. دغه اعلان تاسو په خپله هم واورئ، نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. تقریبا د سوونو په تعداد کې اوس هم نمونه لیکل شوي دي، هغه پر واټساپ باندې نن به انشاءالله العزیز دغه اشتهار هم تقسیم شي. دا بیا ماښام کور مشوره باندې وکړي. نن دا آخري شپه ده د سبا دپاره، سره د تیاری به ټول مسلمانان راځي انشاءالله. حضرت علي ابن حسین د خپل والد سره نقل کوي، خبره راوړي موږ ته. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې کم سړي د روژې په آخري 10 شپو کې اعتکاف وکړي نو دته به الله رب العزت د 2 حجو د 2 عمرو ثواب ورکوي. ځکه نبی علیه السلام یو کال هم اعتکاف نه پرېښود. زموږ خلک په معمولي بهانه باندې اعتکاف پرېږدي، حالانکه موږ 11 میاشتې و 20 شپې پر دغه مځکه د الله تېرې کړي، منډیانو له مارکېټو له بازارو له تړو له دوکانو له د ګپو د مسخرو دپاره. که موږ په مړېدلی نو په دا 11 میاشتې و په دا 20 شپې به مړ سوي وو. لیکن دغه اوس چې کومه عشره د سبا څخه شروع کېږي دا دومره فضایل خو بیخي ډېر دي. پرون هم موږ ذکر وکړي، سبا به هم انشاءالله دغه ذکر کېږي. خو دغه یو حدیث باندې تی نن فکر وکړي چې د کم سړي حج و عمره په وس نه کېږي، مسکین دی، مصروفه دی، یو بل پریشاني ده ورته، هغه د دغه 10 شپې د الله در ته حاضري وکړي 2 حج یې شوله. دغه 10 شپې د الله در ته حاضري وکړي 2 عمرې یې شولې. نو فکر خو د هر چا خپل دی چې د ځان دپاره پر ځان یې حج پیرزو دی که نه دی پیرزو، پر ځان یې عمره پیرزو ده که نه ده پیرزو. نبی علیه السلام د الله رب العزت د جانبه موږ ته دومره اسانه کړه چې په خپل وطن کې په خپل مسجد کې او سره د ملګرو دا یو مسله اوس دلته راځي. زموږ په وطن کې دا مشهوره ده چې معتکف په خبرې نه کوي، حالانکه دا شرعي مسله نه ده. معتکف په خبرې هم کوي، معتکف له خپل د کور انسانان پوښتنې له هم راتللی شي، معتکف به تلاوت هم کوي، معتکف به ذکر و اذکار هم کوي، نفل به هم کوي، 5 وخته لمونځ به په جماعت هم کوي. دا ټوله د معتکف دپاره صحیح دي. دا خاموشي چې خبره بلا نه کوي دا هسې مشهوره سوې ده، دا شرعي مسله نه ده. نو دلته داسې ماحول دی چې هر سړی هغه د چا خبره د په ښه رنګ سې به راولاړ شي. یعنې تی باور وکړي دننه څه څو ورځې مخکې څو خلکو رابطه کړې ده چې دغه د معتکف د اعتکاف والا د اولې ورځې روژه مات برخه موږ ته راکړي، موږ په دې کې حساب. پرون ما درته وویله چې الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام او د ده زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ته په قرآن کریم کې حکم کړی دی چې تی د اعتکاف والا د راتګه څخه مخکې د خانه کعبه صفا چې یو نبي په خدمت کې اخته وي نو در دې غټ د سعادت کار کمه دی. موږ چې روژه مات وکړو، چوټه پر اول بند وتړو، پټو پر وږه واړو او د دې روژې د مخه ادب سګرېټ مې په لاس کې ووځو بازار در پیشدمې پورې په لهو لعب یعنې په پیشدمې پورې به نو موږ په بازار کې څه سپارې خرڅوو.
دا د بازار وتل دا معنا دی زه به خاندم، ګپې به کوم، سروز به اورم، کرمبوټ به کوم، پتې به کوم، چکه به کوم، غیبت به کوم، بهتان به وایم، ازي و تکلیف به مسلمانانو ته رسوم. نو دا اوس کم انصاف دی چې موږ د ځانه سره کوو. یو سړی اور ته روان دی، په اور کې لویږي. د پلارو د ورور دا حق دی که نه دی چې دی راوګرځي؟ نو خو دا اور دی ورلویږي. دا شل روژې هم خرابوي او د الله د جنت سم ځان محرومه کوي. لہذا پر کور باندې یو دوه درې دا په هر صورت باندې. دلته یو ځوان ما سره ملاقات وکړي، تقریبا واده یې کړی و. هغه ځوان که ناست دی چې ولاړ سي، دا اوس یې ما سره ملاقات وکړي د واده په څویمه ورځ باندې. نو بیا دی اعتکاف له رالی و اعتکاف ته ولوېده. نو دا د ده قرباني زما در وسب او درې څلور ورونه په دا اعتکاف کې دی کښېني. نو ما یې و پلار ته شابوشۍ ورکړي. ما ویل شابوش دغه رقم اولاد چې سړی تربیه کړي، ودې ته نه یوازې دا چې دا د تحسین ورکول پکار دی، بلکې سلام ورته کول پکار دی. ودې چې دی د پلار په خوله وکړي او راشي، ځانم د ګناه څخه وساتي، ځانم په الله وبخښي، کورم په الله وبخښي. څه معلومه ده چې زموږ په زندګي کې کوم شی الله زموږ څخه قبلوي. نو لہذا یو خدا شی دې په ذهن کې ونیسئ چې اعتکاف معمولی خبره نه ده. د الله نبی د الله حکم کړی دی چې زما کور د اعتکاف والا دپاره صفا، چې د الله نبی ستا په خدمت کې نور ته غواړې څه شي، خو د هغه نبی سره به ملګری د قیامت په ورځ. او دویمه خبره، د دوو حجو د دوو عمرو ثوابونه لري، لیکن شیطان موږ ودې ته نه پرېږدي. زموږ د وطن شیطانان دا معلوم دي، دا ډېر چالاک دي. سر په خلاصونه داسې نه دي لکه د دا نورو وطنو. د زموږ د وطن شیطانان هغه قدم پر قدم. ولې دغه زموږ خلک چې دي دې ته په پښتو کې موږ بیداره وایي، بیداره، چې دوی په دا کاروبار کې کوم چمونه کوي ګرد نړۍ یې نشي کولی. و په دغه د بیداره شیطان بیا څه شوي؟ بیداره وي. هغه هم دغه بیداره شیطان باندې پوه شوي. فیصله وکړئ د خپل مور د خپل پلار که وفات شوي دي د هغو د بخښې په خاطر باندې راسئ دا لس شپې د الله په کور کې تېرې. د اعتکاف فلسفه څه شته؟ دا اعتکاف ولې کېږي؟ په دې کې هم لږ فکر نن وکړئ، بیا و خپلو کشرانو ته ورسوئ چې د اعتکاف فلسفه دا ده چې شیطان د انسان زوړ دشمن دی، پخوانی دشمن دی، لیکن د زاړه دشمنه څخه به ته پناه چیرې اخلي؟ وستا اډي دشمن دی یو، هېڅ ځای دې نه پرېږدي، څرک یې درپسې اخیستی دی. ما درته وویله که موږ هر څو بیداره یو، شیطانان در موږ بیداره دي، هغه درپسې دی. نو ته که د الله کور ته راسې، شیطان بیا دلته نشي درپسې راتللی. دا یو مضبوط تقلا ده ستا دپاره. الله رب العزت و موږ ته یو موقع راکوي، وایي هلته خو ته دا وایه چې الله زه خو توبه کاږم، خو دا شیطان مې نه ورپرېږدي. لیکن الله وایي زما کور ته راسه، دا یو مضبوطه کلا ده، شیطان بیا په تا هېڅ نسي کولی. د اعتکاف اصل فلسفه دا ده چې پرون ما درته وویله چې د الله قرب سړي ته حاصلېږي، نږدېوالی. ته که الله ته ځان نږدې کوې نو راسه. او دویمه فلسفه د اعتکاف دا ده چې ته چې اوس په اعتکاف کې نه یې، که لمونځ وکړې، که ذکر وکړې، که تلاوت وکړې، خو چې بازار ته روز بیا نه تا کړي نه مات. دلته ته په دې ماحول کې یې چې د هغه کې د تا سره لوی ګناوې خو مه شوره او کوچنۍ ګناوې هم له دسه کېږي. نو په روژه کې په اخر عشره کې پکار هم دغسې ده چې ستاسو کوچنۍ ګناوې هم نه وسي. او بل که یو انسان په اعتکاف کې بېشک دی تلاوت نه کوي، دی ذکر نه کوي، فقط 5 وخته لمونځ پر ده فرض دی، فقط دا لمونځ کوي، نور بیده پر بیده خوب کوي، هم الله رب العزت به درته د عبادت ثواب. اوس که ته د مسجد څخه ووتې، که د عبادت کوئ الله د عبادت ثواب دی، که دې نه کوئ نه یې درکوي. لیکن دلته چې رالې په مسجد کې دغسې ناست دی، ذکر لا نه کوي، تلاوت هم نه کوي،
صرف 5 وخت لمونځ په جومات کې یې د اعتکاف والا معتکف وي مسنون اعتکاف کښلی الله پر دا دغسې ناست یم و تا ته ثواب دا د اعتکاف فلسفه ده. اعتکاف کې که سړی کښېناست نو خورالی کور یې پرېښوی بازار یې پرېښوی ذکر و اذکار تلاوت د کلام پاک 5 وخته لمونځ په جومات دا باید د خپله مشغله وګرځي. یعنی معنا دا نه ده چې ته د خوب په نیت باندې اعتکاف ته راسې. هغه ما شرعي مسله درته وویله چې ته رالې چې عبادت وکړې چې ذکر و اذکار وکړې چې تلاوت وکړې نور ثوابونه الله پر هغه و تا ته درکوي. لہذا زموږ د مشرانو د نبي علیه السلام څخه ونیسئ بیا د علماو پورې د هغو د ورځې او د شپې دا معمولو په اعتکاف کې چې تلاوت د کلام پاک پې کوئ ذکر و اذکار پې کوله نفلي عبادات پې کوئ 5 وخته لمونځ په جومات باندې کوئ دغه او موږ دلته الحمدلله نن ما ته هغه مفتیانو هغه رجسټر راستولی وو په دې کې 10-12 اعمال دا کېږي. یعنی معنا دا ده چې آخري 10 صورتونه به په یادوو موږ دومره اسانه دي چې په ځان به هم نسئ پوه. د دې زړو معتکفینو څخه پوښتنه وکړئ هغه به درته ووایي چې موږ په ځان نه یو پوه سوي دا معیار ټوله لمونځ به درې زده کېږي انشاءالله 6 کلمې دي امنت بالله وي دي د ورځې 4 مسلې دا مسلې 10 ورځې کې ته 40 مسلې زده کولی شي. بیا که ته ډریور یې که تاجر یې که دوکاندار یې دغه مسلې بیا ټوله کال تاله په ښه درځي مختصر مسلې یعنی تا طالب علم نه ده کړې مسلې دې مې زده دي نو دا خو ګټه ده که نه ده. دلته مفتیان ستۍ سره پر بغل باندې شپه ورځ یې تا ته د خوب هم کم موقع درکوي د خوب څخه علاوه نور ټوله وخت ستا دا قیمتي کوي. لمونځ اوس موږ چې کومه تجربه کړې ده دلته تاسو باور وکړئ چې هغه ښه هلک ښه ځوان هغه چې په لمانځه کې 20 غلطي ښه ځوان دغسې در 15-40 غلطي والا هم شته لمانځه له راځې لمونځ کوي لمونځ یې قبول نه ده ځکه که په لمانځه کې یوه سمه غلطي راله دا لمونځ فاسد شو. زما په لمانځه کې غلطي ده الله دومره موقع را کړې ده د 2 حجو د 2 عمرو ثواب هم دی خپل لمونځ هم زده کوم آخري 10 صورتونه هم زده کوم 40 مسلې هم زده کوم تلاوت هم کوم ذکر هم کوم او هر ثانیه هر لمحه مې په عبادت کې مثال اوس تی فکر وکړي ماښام پر دې باندې د دې بله د نیکبختۍ خبره شته په دنیا ارمان نه خیږي. نوح علیه السلام 900 کاله عمر و یو چا پوښتنه ځینې وکړله چې حضرت په عمر پوه شوې ټول په هغه دروازه راننوتل په دې دروازه ووتل 900 کاله په دې د سړي ارمان نه خیږي. او خصوصا زه سپین ږیرو ته وایم چې د ځوانانو روژې که محفوظه کوئ د دوزخ څخه ساتئ آخري اعتکاف د آخري عشرې اعتکاف ته تیار کړي. الله رب العزت و هر سپین ږیري ته توفیق ورکړي چې دی خپل ځوان نن کښېنوي او مشوره ورسره وکړي. سبا به څومره ښه خوند کوي چې یو سپین ږیری را روان یې 2 زامن په پسې سره د بسترو الله به د دې دواړو زامنو د اعتکاف اجر وده ته ورکوي. زامن ته به جلا ورکوي وده ته به هم ورکوي. دغسې نو هم نه ده په کار چې زه د کور سپین ږیری یم د اعتکاف خبره مو ځوان ته نسم کولی. نو د سپین ږیري ډېره غټه ذمهواري ده. الله رب العزت فرمایلی دی وانذر عشیرتک الاقربین وایي خپله کورنۍ د دوزخ د اوره څخه وبېروه. د علما به وایي تا ته به در ښي لیکن پیغام وړل ستا کار دی هغه ته وایه د 2 حجو د 2 عمرو ثواب موږ کور پالو ته د کوره څخه ورته بېغمه سي که د کوره څخه بېغمي ورکړې بیا به انشاءالله